ښکاره پته لګي چې په دې میاشت کې شیطانان تړلي شوي دي. ځکه نورو میاشتو کې د خلکو مانځه سره دومره مینه وي، په نورو میاشتو کې څوک تهجد کوي، په نورو میاشت کې څوک قیام اللیل کوي. دا قیام اللیل او دا تهجد خلک چې ورته تراویح وي دا ټول کال دي، ټول کال. خو په دې رمضان المبارک کې خصوصي اهتمام کیږي. ټول کال ځان لوي او په رمضان کې اکثر حیثیت ورته د جمع ملاو شي. نو دا دومره اعمال چې خلک کوي دا د دې دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی شیطانان تړلي دي. کني دا خلک دا په ګناهونو دومره عادي دي چې دا ټوله ورځ لوږه برداشت کول، ټوله ورځ تنده برداشت کول، دا خو ډېر ګران کار دی. خو د الله سبحانه وتعالی هغه ملګرتیا او د الله د امداد د وجې نه دا کار مونږ ته آسان شوی دی. او بل دې ته مو ګورئ، که ستاسو خیال وي دا ریلګاډو سفر یې به م کړي، دا ریلګاډی ډېر مخکې بریک اخلي د سټیشن نه، خو ډېر وروستو ودرېږي. دا ولې؟ دا ده پسې دا زړې دیکې اثر دی. دومره زور یې کړی دی چې بریک یې ګاډی بند دی خو دی بیا هم روان دی. نو دا چې ګناهونه کوي کوم انسانان په روژه کې، نو یاد ساتئ دا د شاته د ګناهونو هغه ټیله ده چې 11 میاشتې شیطان تا پسې لګېدلی دی، دیګه درکوي او په رمضان کې دا شیطان بریک شو خو دیګه یې درکړه. نو د 11 میاشتو د دیګې بس اثر وي او که نه به وي. نو دا چې په دې روژه کې هم ګناهونه کوي نو شیطان تړلی شوی دی. خو شیطان چې د روژې په لومبنۍ ورځ کومه دیګه ورکړه دا د دیګې روان کړی دی او لا په ګناهونو کې اخته دی. دا د دې خبره نه ده چې ګنې شیطانان تړلی شوي نه دي.